تبوک هغه غزوه ده چې 1200 کیلومتر هغه لار ده پیدل لار چې دی نو هغه طی کیږي هغې لار کې چې دی نو هغه قسمه قسم مشکلات مصیبتونه تکالیف دی د ګرمۍ موسم دی کجوري چې دی نو هغه پخ شوي دي د ټول کال چې دی نو هغه سرمایه هغه خرمې دی هغه خرمې هغه پخ شوي دي په دغه وخت کې اعلان د غزوې کیږي نبی علیه السلام اعلان کوي تبوک ته به ځو هلته به غزوه کیږي لیکن هغه غزوه انتهایی مشکل ده د هغې لپاره به څه چنده کول غواړي مال دولت څه چنده به چې دی نو هغه راجمع کول غواړي څه خوراک به راجمع کول غواړي صحابه کرامو ته کل عام چې دی نو هغه اعلان کوي نبی علیه السلام د چندې دپاره هر صحابي کور ته ځي د چندې دپاره عمر رضی الله تعالی عنه په دې کوشش کې دی وی ابوبکر رضی الله تعالی عنه خو زمانه په هر میدان کې وړاندې تللی دی څومره نیک اعمال دي په هغې کې زمانه هغه مخکې دی خو نن زه کوشش دا کوم چې زه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه مخکې شم ګوره مقابله په څه کې ده مقابله په چنده ورکولو کې ده مقابله په څه کې ده مقابله په نیک اعمال کې ده کور ته لاړو د کور ټول سامان یې راغونډ کو هغه یې نیم کو نیم یې کور پاتې کو نیم یې چې دی نو هغه نبی علیه السلام ته راوړو نبی علیہ السلام ته تپوس کوي عمره کور دې څه پاتې کړل هغه جواب ورکوي ای د الله رسوله کور کې چې څه وو هغه مې نیم کړل نیم مې دلته راوړل نیم مې کور پاتې کړل صحیح ده په دې کې ابوبکر رضی الله تعالی عنه راغی عمر رضی الله تعالی عنه خوشحاله دی چې زه به د ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه نن مخکې شم په نیکۍ کې چې ګورې ابوبکر رضی الله تعالی عنه سامان هغه راوړی نبی علیه السلام ته تپوس کوي ابوبکر کور دې څه پاتې کړل ای د الله رسوله د الله او ستاسو نوم مې چې دی نو هغه پاتې کو ستاسو یاد مې صرف پاتې کو نور څه نشته دی ټول مې راوړل څه چې و هغه ټول ما راوړل عمر رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې وایي زه چېرته هم د ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه هغه په نیک اعمالو کې نشم مخکې کېدلی عمر رضی الله تعالی عنه دا مقابله نه کوي چې عثمان رضی الله تعالی عنه مالداره دی هغه چې څومره مال و دولت راوړي زه به نن د هغې نه ډېر راوړم دا مقابله نه کوي مقابله یې دا ده چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه به نه زه نن په اخلاص کې هغه سیوا کېږم چې په امت کې د نبی علیه السلام نه وروسته په دویم نمبر باندې د هغه درجه ده اول درجه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه دویم درجه د عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام فرمایي ای عمره ته چې په کوم لار روان یې په هغه لار باندې شیطان نشي تللی خپله لار چې دی نو هغه بدلی د هغه به څومره لویه درجه وي د هغه به څومره نیک اعمال وي څومره به د هغه درجې وي هغه فرمایي هغه ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وایي زما یو خواهش دی څه دی هغه ارمان او خواهش مې دا دی زما د ټول عمر نیک اعمال هغه راجمع کړي هغه زه تاله در کوم خو ماله صرف د یوې شپې هغه نیک عمل لاکه زه به ټول اعمال تاله در کوم د یوې شپې نیک عمل مال لاکه هغه وایي د کومې یوې شپې وایي د هغې یوې شپې نیک عمل مال لاکه کومه یوه شپه چې تا د نبی علیه السلام سره په هغه ریسور کې تېره کړې وه